زیات ظلم شوی دی یو د ګل غونډې ځوان چې نوم یې نومان دی چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی اخر ولې او په څه وجه دوستانو چې د تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره درځي دوستانو دا واقعه په ضلع چارسرې په خلقې ناقې کې رامخې ته شوې ده نومان نومي هلک چې یتیم و پلار یې یو څو موټې راسې ډېر بې دردۍ سره چا قتل کړی و یعنې هغه هم چا قتل کړی و او د زوی هم اوس چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړو یتیمانانو د زوی به یې خپله مور خویندې او وروڼه حق حلاله مزدورۍ باندې ساتل خو چا د هغه حق حلالې مزدورۍ ته ونه کتل او چا دغه رنګې د ګل غونډې ځوان ډېر بې دردۍ سره قتل کړو دوستانو نومان تېره شپه خپل کور کې روټۍ وخوړه او بیا د ماما کره لاړو پېښور ته یعنې د ماما د کور نه چې کله راتلو د خانپون بیکرۍ سره چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړو دوستانو هغه وخت کې کومې سیسي فوټیج لګېدلې وو یعنې کومې کیمرې لګېدلې وې د خانپور بیکرۍ سره جوخ یو پمپ کې په هغې کې هم کیمرې لګېدلې وې هغه کیمرې هم کال نه کوي او د خانپور بیکرۍ والا کیمرې هم کال نه کوي دوستانو د دې نه معلومېږي چې پاکستان کې ډېر ګډوډ روان دي همدغه رنګې ډېرې حادثې رامخې ته شوي دي چې موږ لږ سوچ وکړو په ضلع چارسره کې ډېرې حادثې رامخې ته کېږي تېره ورځ په ضلع چارسره کې یو هلک راپاڅېدلی و او خپله مور یې ډېره بې دردۍ سره قتل کړې وه چې د هغې نه بعد زلزله هم راغلې وه او چې کله هغه حادثه وشوه د هغه حادثې نه بعد اوس دا حادثه رامخې ته شوې ده چې یو هلک ډېر بې دردۍ سره چا قتل کړی دی دوستانو همدغه رنګې ډېر هلکان قتل شول د دې نه مخکې اویس ماشوم هم قتل شوی او د هغوی قاتلانو ته اوسه پورې انصاف نه دی میلاو شوی نو نومان ته ورسه انصاف میلاو شي قتل کیس باندې پولیس اوسه پورې خپله کار خو نه دی شروع کړی یعنې اف آی آر یې درج کړی دی خو خپل کار یې نه دی شروع کړی خو چې دوی کار شروع کړی و نن د نومان څلورمه ورځ ده چې قتل شوی دی پولیسو به هغه قاتلان ګرفتار کړي خو دوستانو دوی نه غواړي چې موږ قاتلان ګرفتار کړو زموږ دا ویډیو مو خوښ شوي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي